عمران خان ته الله په قهر شوی دی ځکه هغه په خپل تقریر کې په صحابه پسې خبرې کوي د غزوه بدر کې چې کوم صحابه عیسی اخیستې وه د هغې په باره کې نبي علیه السلام فرمایي چې دا داسې خلک دي چې دوی ته الله پاک ټول ګناهونه بخښلي دي او په دغې صحابو کې بیا عشره مبشره وه چې هغوی ته په دې دنیا باندې الله پاک او د الله خوږ پیغمبر د جنت زیرې ورکړي نو چاته چې په دنیا کې د جنت زیرې میلاو شي ته نن راځې او په هغې خلکو پسې په هغه پاکو هستو پسې خبرې کوې او هغه پاکې هستې د دنیا د لالچ دپاره استعمالې ورونو یو خوا دې د مدینې د ریاست خبره کوي چې موږ به د مدینې ریاست قایم او ورونو بل خوا چې د مدینې ریاست چا قایم کړی او د چا په وجه باندې قایم دایم او په هغې پسې خبرې کوي ګستاخانه الفاظ استعمالوي دا څنګه د مدني ریاست کې ستا په قول او فعل کې تضاد دی نو ورونو دې په خولې باندې یو څه وایي او عملي کردار یې بل شان دی ورونو څنګه چې د ده د راتلو سره علما کرام تاسو ته وي چې دا د یهودو ایجنټ دی خو خلکو دا خبره په هغه باندې اړوله په ټوکه باندې اړوله او خلکو ته اعتماد نه کړ نن دا ثابته شوه چې IMF او ورلډ بانک دا د یهودیانو قایم شده بانک دی او د هغوی په سود باندې چلي او نن د IMF نمایندګان راغلي دي او زما وزیر خزانه جوړ شوی دی دا د هغوی نماینده دی او دلته په پاکستان کې زما وزیر خزانه دی نو چې د هغوی نماینده و نو هغه زما لپاره کار کوي که هغه د IMF لپاره کار کوي هغه د هغوی د شرایطو تحفظ کوي هغه د هغوی د ګټې خبره کوي هغه زما د تاوان خبره کوي نن ورونو چې موږ په تکلیف کې یو د دې وجې نه په تکلیف کې یو چې په موږ باندې د IMF حکومت دی د عمران خان حکومت نه دی عمران خان هسې بوډاګي ناست دی هلته ته چې په خولې باندې به څه وي چې زه به دا کار کوم دا قدم به اوچتوم دا قدم به اوچتوم په دې یو کال کې ورونو تاسو ما ته دا وښایې مخامخ راته دا دې ولاړ یا تاسو راته دا وښایې چې څه قدم دې اوچت کړه چې د دې قوم ته څه تحفظ میلاو شو دې قوم ته څه ریلیف میلاو شو دې قوم ته سوکالي میلاو شوه ورونو د قوم دپاره د ګټې کم کار وکړو په دې پاکستان کې ورونو د دې وجې نه ورونو تاسو هم او موږ هم دا غلطي زموږ نه شوې ده چې دا عمران خان موږ خلک پرست کړو په دې ځای باندې هم کېنولې وې خیر زموږ غلطي خو هم وه خو زموږ د فوجانو کاکاګانو غلطي نه وه هغوی خو په قصر او سټېل دلته یې کېنولې د دې وجې نه ورونو دا زموږ دپاره عذاب جوړ شوی دی حکومت چې دی ورونو دا دې لپاره دی چې تا ته به امن و امان وي حکومت د دې لپاره دی چې سړی ناجوړه شو په هسپتال کې به هغه ته دوايانې میلاویږي حکومت د دې لپاره دی چې غریب سړی پکې د نهار شي چې هغه ته د یو وخت روټۍ ونه ورکړي حکومت د دې لپاره دی چې د غریب تحفظ وکړي نن ورونو د امن امان صورتحال خو تاسو ته پخپله معلوم دی چې دلته یو خان راپاسي هغه غریبانان خلک خپل حجرې ته راغواړي او په خپله حجره کې چې پیسې یې ورکړي دي اوس مکې ته اخیستي او انتقال ته غواړي او هغه ورته انتقال نه غورځوي او بیا د هغه نه شلو لکو دېرشو لکو روپیو لپاره درې ځوانان هغه چې دی نو شهیدان کوي هغه وجني او بیا پولیس راځي هغې په خپل ګاډي کې هغه ته تحفظ ورکوي هغه قاتل ته او هغه قاتل ته ایرپورټه پورې پولیس بوځي دا ورونو ولې دا د دې وجې نه چې د هغه سابقه DIG چې دی هغه خپلو موجوده DIG خپل دی IGP چې دی هغه خپل دی رشته دار یې دی ورونو دا د انصاف حکومت دی دې ته ته د مدینې ریاست وایې یو خوا خو نبي علیه السلام ته سفارش راغی یو زنانه لپاره چې د دې نه لاس مه پرې کوه دې غلا کړې ده لاس دې مه پرې کوه دا د یو معززې کورنۍ نه ده یو معززې کورنۍ نه ده د دې وجه نه د دې په دې سزا کې تحقیق وکړه هر څومره جرمانه چې وایي موږ به جمع کړو خو دې له سزا مو ورکوه نبي علیه السلام ورته فرمایي که د دې په ځای باندې زما لور فاطمه هم په دې ځای باندې وه ما به دې والله چې نن لاس کټ کوم د مدینې ریاست خو دغه دی
چې هغه خلکو ته مثال جوړوي چې د غلاګر کې نه که د هر څونه غټ خاندان یې خو لاس په کټ کېږي که زما لور هم غلا کړي وي زه هغې نه به زه لاس کټ کوم او دې خوا غریبانان په کور کې وژلي شي د هغې اف آی آر یې سیچون الي د هغې اف آی آر چې دی نه هغه هېڅ پې نه اخلي او یو شوه روز هغه اف آی آر یې نه درج کېږي دا څنګه د مدینې ریاست دی لولا لنګړه ریاست دی چې هغې کې انصاف غریب ته نه میلاویږي